الله فرمایل واتبعوه تابع شي تاسو د پیغمبر لعلکم تهتدون دې لپاره چې درست لار ومومئ د پیغمبر په تابعدارۍ کې درست لار ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې پروا نه کوي او د هغه په لار باندې په تللو کې درست لار ده نبی علیه الصلاۃ والسلام یو ځل ملګرو سره ناست دی په دې ځمکه باندې یو نیغه کیله راښکله ځان طرف ته او بیا شپږ کیلې داسې کږې ویستې او شپږ یې داسې کږې ویستې او بیا پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا هذا صراطی مستقیما فاتبعوه قرآن کې دا راځي بل ځای کې دا سیده لار دا زما لار ده د دې تابع شئ ولا تتبعوا السبل فتفرقكم به تاسو له مختلفو لارو مطابق کېږئ دا شپږ لارې دي شیطاني د دې ټولو سر جهنم ته لګېدلی دا شپږ لارې دي شیطانی د دې سر جهنم ته لګېدلی او پیغمبر خدا وایي په دې هره لار باندې یو شیطان ناست دی د دې صراط مستقیم باندې چې ته را روان یې نو د هر یو ستا استقبال کوي چې دلته لږ ما څه ودرېږه داسې مې یو لار تلې ده او دا دغې لارې نه غوره راته چې پکې مې روان یې دا په دې هره لار یو شیطان ولاړ دی هغه د شیطان داعي دی دا راته ووایې چې د باطل پرستۍ د لارې دپاره په هره لار شیطان ولاړ دی او خلک راکاږي خو د الله د لارې داعي راته او خاینن څوک دی چې په دې درسته لار را روان شه داسې راشه تاسو ووایئ مونږ خو ایله د یو بل په مرو کې لاس اچولی دی ته په ما به فتوی کوو زه په تا باندې فتوی کوم ته ما ته کافر وایي زه تا ته کافر وایم او هغه د وړو هغه کورکي ساز کړي دي هلته یو کورکی دی او هلته یو کورکی دی او هلته یو کورکی دی او هلته یو کورکی دی فرقې سازي کړي دي د پلانې څه شی ډوډۍ دپاره پلانې دا دیوبندی دی دا بریلی دی دا پلانې دی دا ډنګرې دی خدایم خوار که مسلمانان یو مونږ ټول بس یو مسلمان یو لار د اسلام او تا پکې دا دونه لارې سازي کړي دي او دا دونه فرقې دي سازي کړي دي او دغه فرقو په وجه باندې نن امت مسلمه تباه او برباد دی تباهي او بربادۍ سره مخامخ دی موږ له خدای یو ملک راکړی دی شریعت په نوم یې راکړی دی آیین شریعت باندې دغه دی آیین زمونږ اسلامي آیین دی خو زمونږ د اختلافاتو د وجې چې ځان ته دیندار خلک وایي د دې د اختلافاتو د وجې نه په درې اویا کاله کې موږ هغه آیین نافذ نه کوو او غیر شرعي قیادت منافقانه قیادت د انګریزانو شاګردان هغه مسلط دي هغه خپل شی چلی نو د دې پیغمبر تابع شئ لار به درسته ومومئ سیده لار باندې